نو د قرآن عظیم د هر آیت په مضمون کې دومره گہرائی وي، دومره جوړوالی وي، دومره معارف وي، دومره مسائل وي، دومره عمقي، دومره اعجازي، دومره مطالب پکې وي چې هغه په جمعه باندې نه بلکې په میاشتو نه په کلونو هم نه ختمېږي. نو دا آیت مبارک رس شوی او چې والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا وان الله لمع المحسنین. الله فرمای کم څوک چې مجاهده کوي، کوشش کوي زمون پلار کې زمون طرف ته، نو لنهدینهم سبلنا، موږ به ورته خامخا هدایت وکړو د خپلو لارو. وان الله لمع المحسنین، او یقینا الله تعالی د محسنین او مخلصین سره مرګره دی. او د الله تعالی مرګرتیا چې په کوم کار کې میلاو شي جو هغه ډېر اسانیږي او ډېر اجر وي. او چې الله دې مرګره نو او چې دغه د یو سالک فرمای عبدالرحمن بابا وای چې مولا در سره مل نوی رحمانا کلخکر در سره وی یک تنهای. نو په مجاهده باندې د الله د رضا لپاره د الله معیت ملاویږي، او په احسان او په سلوک او په بیعت او په تصوف او په اخلاص د الله تعالی مرګرتیا ملاوي. وان الله لمع المحسنین، ان د تاکید د فار راضی جمله اسمیه هم ده فایکم دوامي او لام د تاکید په بیا داخل کو. وان الله لمع المحسنین، ټول تاکیدی دغه ده حربی. اوس مجاهده، المجاهد من جاهد نفسه، د ټول نه لوی مجاهده دا چې د خپل نفس سره جهاد وکیو. دا اعدا عدو کا بین جنبیک دے د دو ډلو په منځ کې د ټول نه لوی دشمن دی. پیغمبر علیہ السلام وی داستا دا نفس دی. اوس که تاسو فکر په مجاهده کې خوار سړی پروت دی، نو مجاهدې نه څوک نه خلاصېږي. دغه محنت او دغه خواري، دغه کړاو، د نفس مخالفات د دې نه یو سړی نه خلاصېږي. د دنیایي امور کوم مجاهده ده، د دنیا په کارونو کې هم مجاهده ده. څوک دا غواړي چې د صلیب په دې سخته شپه کې په دې پرخو ورېدو کې د په خوړ کې پروت او شوتلو ته دې اوبه راتړي، خو بیا د شوتل خرابېږي، بیا به مال څه خوري او بیا به دی څه څټي. اشودا په یو ماسته او دا به چېرته شوملې به چېرته. اوس د نفس تقاضا د خدا د چې دی په توده بړستن کې پروت یو ښځې په کور کې وي او دغه څلې او دغه یخنینې او دغه اوبه او دغه پرخ او دغه ته دې نه وځي. خو اوس لکه نفس خدا غواړي، خدای د نفس د تقاضا خلاف کوي، نفس دباوي، هغه مږي په خپو کې د څه دپاره؟ د دنیایي غرض دپاره. صحیح ده. نو د مجاهدې نه خو څوک نه خلاصېږي. د هړ په دې ټقېدلي نور کې چې مونږ لوونه کوو، ولې دا نفس غواړي څه؟ نفس خو دا غواړي چېرته ښه سوري ته کښېنه، سر ته یخې اوبو ته لږ کور کې کښېنه، دغه د نور درنه تور ور لړونه جوړ کړو. صحیح ده که نه؟ او خولې در باندې بیږي. نفس خدا نه غواړي، خو ته د نفس د تقاضي خلاف کې که نه، ځکه چې هلته فصل رژي که نه، بیا دا په وخت باندې لو کول غواړي. ابو زمیندارو کې مشهوره ده چې په
لونو کې د پلار مړ شو نو د کندو په سره کېده مطلب دا شو چې خامخا دغه لو کول غواړي که ټقېدلی نورم دی او که خولي دی او که ګرمي دی او که هر څه چې دي ان تر دې چې رمضان دا اوس د نفس د تقاضا خلاف خو دی خو هلته د دانو د اصول خبره ده نو ته د نفس خلاف کې خامخا نو د نفس خلاف خو په دنیا کې هم دی دا ماشومان دا ډریوران چې ټول شپه ډر سازي دلته خو لا چېرته په چربان کې څه قلاری شي خو تاسو دې ښارونو کې ګورئ ټوله شپه او رسا په چربان کې به شروع وشي نو چغې به ولی کېږي د هر ځای پلاني ځای والا پلاني ځای والا پلاني ځای والا دا ځینې ډریور کلینډران هغه یې کتلي چې د هغوی سم لاول دي سپي چې غوټه اواز که نه نو د اړو خوا ته چې چېرته وټلي په هغې کې د چربانګ نه که ته خوب کې هم نشي کولی دا دا چغې به سازي اوس دغه کلینډر د نفس تقاضا خلاف کوي که نه خو هلته څه ماښام له به چېرته 50 روپۍ یا 100 روپۍ به ورکوي د دقې دپاره رسا د چربنګ نه په نارو شروع وکړي ډریوران چې دی نو دا سترګې سې بقې راختلي او ډېر د خوب نه بیا هم ولوېږي اکسیډنټ هم وکړي د کراچۍ نه چې د راخلاصي ټوله شپه سفر نه کوي دا د څه دپاره دغه د نفس د تقاضا خلاف دی لیکن هلته تنخوا ده پیسې دي صحیح ده که نه دا جازونه چې د شپې مونږ هغه راوړو او بره په دې فضا کې روان یي ولې دغه له د پایلټ له خوب نه ورځي خو نفس تقاضا خلاف کوي ځکه چې هلته تنخوا ده نو عرض مې دا کوو چې دا دنیا د دې د کارونو په دپاره خو هم د نفس خلاف دا ضروري دی دغه مجاهده خو مونږ ته را په غاړه ده یاره په دې ماشومانو باندې چې مونږ سبق وایو نو ولې دوی سبق وایي د دوی نفس دا غواړي د ماشوم انسان خو فطرتاً حیوان دی او دغه حیوانیت خو لا نه دباو شوی بلکې خو انسانیت نه راغلی ملکیت خو لرې خبره ده نو هغه څه غواړي همدغه غواړي چې لوبې مې کولې خوړلی مې او څکلی مې او بس یو مور چېرته د ماشوم نه تپوس کړی و چېرته د جنت صفت د ماشوم اورېدلی و چې مور ته وایي ابۍ په جنت کې به سکولي په جنت کې به سکولي مطلب یې دا و چې جنت داسې د مزو ځای دی که سکول پکې خو بیا مزې نه شوې دومره د سکول نه تنګي نه نفس تقاضا خلاف دی دا سکول هغه یو مور د ماشوم نه تپوس کوي بچیا د اختر نه علاوه په کوم ورځ ډېر خوشحاله ویل ابۍ چې په کوم ورځ باندې استاد نه جوړی د اختر په شان خوشحاله یم چې د خیر څه سبق نشته اوس لکه دا ماشوم مونږ په مجاهده باندې عادت کوو او دا د مجاهدې عادت به ورته د ماشومتوب نه مونږ ورکوو ځکه چې دته مخکې ډېرې مجاهدې پرتې دي نو دا مونږ په هر قیمت باندې په هغه باندې هغه سبق وایو یا یې چې کوم دی نو ټیلر سره کښېنو یا یې د مصري سره کښېنو یا یې بل څه کسب ته حواله کوو هغه خو نه غواړي د هغه نفس خدا نه غواړي پخوا به داسې چلو چې په دې لسم کې به اکثر واړه کراچۍ ته تښتېدل نو خیال بیا دا چې په کراچۍ کې ځوړندې ډوډۍ دي ایسته به راشو کوم او خورم به او دلته به سبق ورته ګران و د کراچۍ هغه مزدوري به ورته اسانه ښکارېده نو ایسته به تښتېدل ځکه چې د بورډ امتحان به نو دغه شان د دیني سبق نه څوک چېرته تښتي څوک چېرته تښتي د زور کار دی استادانو ته مسله والدینو ته مسله او بچی سبق نه وي دا ولې ځکه دغه نفس ځان غواړي خو اوس مونږ دا ایډي چور زور لګو په هر قیمت باندې ماشوم د دغه مجاهدې عادت کوو لکه د مخکې کامیابي په دغه کې ده د نفس د تقاضو خلاف وکړي نو مجاهدونه خو یو سړی نه خلاصېږي یاره
او د دغه نفس تقاضو ذبح کول او حلالول دا خو هر سړي تور په غاړه د معصوم توب نه د بچپن نه ورته ور په غاړه چې دا نفس تقاضي و مخبو کې مګما په دې نفس بغیر زما د دې مخالفت کومه غنی بیا کار نه کی اوس درې قسمه دنیا ده یو جنت ته خدای دې زموږ ټول نصیب کړي الته خو مزید الته خو د نفس د تقاضو خلاف ته ضرورت نشته نفس کوچل کول او مګل او پخپو کې دل کول ته ضرورت نشته دا غیر رام کول او پیزوانی کول ته ضرورت نشته الته خو چې ستات سخوخی بس هغه بکی څه دی خوخی زمیدار د زمیدارو سعادتي دا ور ډېر مرزه ورکي يعجب الزراع قران کې الله وي زمیدار وته خوشاله چې پټي په دې پول رواني کنه او دا لهلهاتي فصل راوړي او دا هوا په سيو خون ولا ورکي مزه ولا ورکي هنا نو یو زمیدار با الته دا تقاضا وکي چیرې زه راشه تیار و د سي راش پیل می پواله اوس خو راشي نشته اوس خدا تریشر دي په خوا به راشي په دې درمندونه به حکم پی کرو دا راش پیل په واها او کله به کې سي کرخم جوړ کړي ګورونه به په جوړ کړو ها نو که یو زمیدار دا وګوري نو بس فورن به پټه وکړل شي او لو بم شيو راشه به تیار شي او ته به راځه راشپیل پیرا کاګه نو الته خو د نفس چې نفس دې سغواړي نه هغه بکی سده غواړي په ونه کې د مرغۍ ولیده او میوه ولیده د ونه په څوګه کې یو دانه دی ولیده یاره چې دغه ته د لاس خو نور شي دا مې خوړلې فورا باغ څنګه راخته شي دومره بدر تر اوګد شي چې تبا څنګه میوه به تر وشکه او بیا به بیرته غڅانګه خپل ځله چې روان شي نو چې الته ودرېږي نو بل دانه به پکې تیار شي هر سم بچی نه دی زه بچی په دنیا کې چالي دي ها نو په جنت کې خود نفس د تقاضو خلاف بلا نشته دی فيها ما تشتهي الانفس وتلذ العين چې صد زړه غواړي او صدر سترګې د سترګو له مزه ور کوي بس هغه ګور او اخره کوا الته خو دغه شی نشته یو خو دغه عالم دی الله رب العالمین دی دنیا بلا دنیاګان دي قسمه قسم نو یو خو دغه دنیا ده باقي کې خو بیا ستات نه پس غواړي بس مې د باوا ورکوا ورارته ورکوا او یو دغه مقابله کې دوزخ دی په دوزخ کې هر څه د نفس د تقاضو خلاف دي هر څه د نفس د باولو د پاره دي هر څه چې دی نو الته هر غم هر درد هر تکلیف هر عذاب هر سزا دا د نفس تقاضو خلاف دو هیڅ څه بنشي کولای هیڅ څه بنشي الله دې ته وسات ډېر غټه سخته ده ډېر زیاته غټه او په عمر کې به د ارمان نه پوره کیږي نو په عمر کې به د نفس تقاضا پوره کیږي نو او نه به کولای شي خوراک باندې اسکاک باندې آرام باندې کولا او دغه باندې لاس په وهل بدنې تړلې به استبه ورارتلې په تنګزي کې مکانا ضيقا مقرنين او دعوا هنالك ثبورا تنګزه تړلې او تیارو او چغې به وي فریادونه به کوي چې څومره ډېر فریاد کوي نو لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا په یو هلاکت چغو باندې کار نه کېږي ډېر د هلاکتونو چغې ووهه ډېر ووهه هېڅ فایده به نه وي ستا د نفس تقاضي نه پوره کېږي هلته په جنت کې به د هر تقاضي پوره کېږي په دوزخ کې به د هر تقاضو خلاف هر څه به د تقاضو خلاف د نفس نو یو خو د دوزخ عالم دی یو دا دنیا ده په دنیا کې دا کشمکش روان دی او دا جګړه روانه ده نو چې اوس کله په دې دنیا کې مونږه د نفس هغه خواهشات پوره کولی نشو خلاصېدی هم پې نشو نو اوس دوه خبرې دي یو خو دا دی چې یو سړی د نفس د تقاضو خلاف په داسې طریقه باندې دا مجاهدې کوي او دا کوششونه کوي
چې الله تعالی په خفه کیږي او الله تعالی نشي راضي کولای په هغې باندې او مشقت او تکلیف هم پې تېرېږي او د نفس تقاضی خو پوره کیږي نه په دنیا کې بچرتا درین دنیا کا سے بے غم نباشد اگر باشد بنی آدم نباشد دا خو دارالحزن دی دا خو دارالهم دی په دې کې خو دغه تقاضی نه پوره کیږي او ته به لګیا یې کوشش وکړې دا دنیا مې پوره نه کړله دا یې پوره نه کړه دا پټی ونه شو هغه مارکیټ ونه شو هغه دکان ونه شو هغه عرب ونه شو هغه خبره پوره نه شوله هغه پوره نه شوله پوره کېږي خو به نه او چې څومره عملونه وي او څومره د نفس د خوشحالولو د لپاره لګیا یې نو هغومره الله خفه کې همیشه ژوندې تباه کېږي نو دا خو غټه تباهي ده که پوره کېږي خو نه هغه یو سړي چېرته وی چې داسې سړی ګورم چې هغه بالکل بېغمه چې لږ وخت ورسه تېر کړم ګرځېدو ډېرو غټو خلکو خواله به لاړو چې یو شپه نیمه به تېره شوله د هغه د دومره مصیبتونو نه به خبر شو لکه ما خو وی چې دا خو د ده خو باړو څه غم نه او دا خو ځان له چې کوم دی نو ګوګل غورځوي اخر دا چې یو سړی بیا موند چې وروره باغونه دي او بنګلې دي او نوکران دي او چاکران دي او مریان دي او هینځي دي یو حسین جمیله بیبي ده وروره هېڅ بظاهر څه کمی نه ښکارېدو دې سړي فکر کړی دی چې یاره که څه غم نه وي نو همدا سړی به ښه چې دا بیخي بېغمه وي نو هغه به همدا وي ورسره میلمه شوی دی 2 ورځې 3 ورځې اخر ته هغه تپوس کړی دی چې میلمه 2 خبرې دي یو خو په میلمه باندې سړی تنګ وي نو تپوس دې کوي چې څنګه راغلی وي نو تا ته پته ده چې زما خو د تنګېدو څه سوال نه پیدا کېږي هر څه ډېر دي او که تر ټول عمر هم دلته پروت یو میلمه نو څه دغه خو بعضې وخت کې داسې چې د یو میلمه کار یو ویلی نه شي نو د دغې دپاره درنه تپوس کوم چې که داسې څه کار یي او ویلی نه شي نو راته ووایه خیر دی څنګه راغلی هغه ورته ویلی دي چې زه خو داسې راغلی وم چې ما داسې انسان کوته چې د هغه څه غم نه وي او د نفس تقاضي یې ټولې پوره وي ټولې نو ډېر وګرځېدم خو بس ته مې بیا موندې چې یاره څه کمی درته نشته دی نو ما وی چې د نفس تقاضي یې ټولې پوره دي راشئ داسې لږ وخت تېر کړم هغه سړی موسکی شو ویې خندل ویل ښه راځه نو دا حال خو ما چا ته نه دی ویلی خو چې تا ته یې اوس ویم نو وی ګوره زما چې دا کومه بیبي ته یې بله وه د دې نه هم زیاته حسین او جمیل او داسې وه چې بس او دغه ینځې او مریان او باغونه او دغه هر څه شته خو ته یینې بیا داسې وشوه چې ناجوړه شو او آخر دا چې وصیت یې شروع کړو زه ورته ناست وم خفه وم نو ما ته وایي چې ته خو اړو خفه کېږم خبره زما ده ته خو بس زه مړه شوم جو بله به وکړې ویل ما ورته قسمونه وخوړه څه ډېر چې توبه توبه ستا نعمل بدل به څوک پیدا شي خو ښځه بچ نه شوله مړه شوه چې مړه شوله نو بیا کېده نو ظاهره خبره ده چې یوازې وخت څوک تېرولی شي او شرعن هم جایز نه ده نو ما دا ښځه وکړه چې دا تیینې چې دا د هغې نه ښایسته او مزېدار او هر څه بیا یو وخت داسې راغی چې دا هم ناجوړه شوه ناجوړه شوله او بلکل مرګ له ورله نو چې زه خفه وم نو دې دا خبره د هغې هغه خبره دې م وکړه چې ته څه له خفه کېږې ته بله وکړې خو زما کار ران دی وی ما ورته وی چې توبه تو بله به ستا په شان پیدا شي ویل نو دې راته یو پیغور وکړه دې راته وی چې داسې دې هغه بلې ته م ویلي وو بلې ته م ویلي نو ما د دې د تصدیق دپاره داسې وکړله چې بس خپل صورت مې کټ کو ما ورته وی چې اوس خو د یقین راغی که نه واده خلک دې لکوي که نه او څه علاج او څه بېرته روغ شوم خو ښځه د مرګ نه بچ شول او
هغه هم بیرته روغه شوه. اوس دغه مې ښځه ده چې تینې او هر څه ښه ډېر دي، خو زما د دې هغه ازدواجي تعلق زناشویي چې دی نو هغه نه کېږي. نو اوس ته ووایه چې د دې نه بل غټ غم به وي چاته چې دا کم ماته دی. نو یا سړي چې یاره خو رښتیا خبره ده چې بېغمه په دنیا کې څوک نشته. د چا داسې څوک چې د هغه د نفس تقاضې ټولې پوره کېږي دا نه کېږي، بلکې خصوصا مسلمان. تنگی بابا رحمت الله علیه فرمایل چې تا مسلمان چېرته خوشحاله لیدلی خو یا به وهلی یا به ټکولی یا به ناجوړی، بلکې تر دې چې انبیا علیهم السلام د هغوی د ټولو نه زیات غمونه او خفګانونه او مصیبتونه نبی علیه السلام فرمایل که نه چې اشد البلاء الانبیاء ثم الاولیاء ثم الامثل فالامثل. د ټولو نه زیات تکلیفونه دا په انبیا وي او بیا په اولیاء وي او بیا چې څومره ورته نږدې شي څومره ورته نږدې. او نبی علیه السلام فرمایل چې د ټولو انبیاو نه زیات مصیبتونه دا ما باندې راغلي دي، د ټولو نه زیات دا ما باندې راغلي دي. نو عرض مې دا دی چې اوس دوه قسمه مجاهدې دي. دوه په مجاهدو کې خو ټول پراته یو، خو داسې مجاهده او د نفس د تقاضو داسې مخالفت چې الله پرې راضي شي، په دقه ځای کې لږ غوندې فرق شته دی. اوس نور په تکلیفونو کې ټول پراته دي، تقاضې د هېچا نه پوره کېږي. او حدیث مبارک کې راځي چې که د انسان یوه کنده سره ډک شي د سرو نه ورته میلاو شي نو وایي به چې اوس بله وی او بله وی او بله وی، او اخر دا چې د انسان دا سترګې دا د قبر د خاورو نه علاوه بل څه شی نشي مړولی او کما قال رسول الله صلی الله علیه وسلم. نو د نفس تقاضې دا نه پوره کېږي. او دا مونږ او تاسو وینو که نه، دا مونږ او تاسو وینو سرونه یې پکې ایښودل. د بېنظیري څه کم یې و چې لندن ته به لاړ د بېنظیر هوټل به دې نه ولیدلی لکه لندن چې دی اډو لیدلی نه وي، سر یې پکې نه ښود نه مړېدله. د نواز شریف چې دا څومره د پلار په جنازه کې نه و، د ښځې په دې خدای خبر و که نه و څنګه چلو. اوس چېرته پروت دی غریب په وطن په شړون شو، صحیح ده. او هلته چې دا کم بار پراپرټۍ دي او څه دي او څه دي او څه دي دا مړېږي، دا رسکشي شروع ده دا مړېږي نه مړېږي که نه. د نفس دغه او تاسو ته مخکې یو شعر ما د علامه بصیري ویلی چې النفس کالطفل ان تمهله شب علی حب الرضاع وان تبتم ینفتمی. د ماشوم مثال دی. اوس په دې تېره جمعه باندې څوک راغلي وو چې ماشوم دی د څلورم که پنځم کال دی او بس د مور نه نه جدا کېږي او داسې څه وکړي چې د مور نه جدا شي. ما ته بالکل د علامه بصیري هغه د نفس شاعر رایاد شو چې هغه چې ویلي چې دا نفس چې دی ماشوم مثال دی که په وخت یې پرې کړې نو ښه ګڼې لوی سړی به په مور پسې به منډې وایي، صحیح ده. نو د مجاهدو نه خو نه خلاصېږو، خو راځئ چې داسې مجاهده شروع کړو د دې نفس خلاف. او دا کېږي ښه. یو بزرګ چېرته تاسو ته مې چېرته بیان کړې وه دا خبره چله کې ناست و نو ګوړې ته یې زړه شوی و چې تللی و چې ګوړه یې راغستې ده نو فورا فکر راغلی دی چې هلکه اوس دې نفس زه په دې پسې راپاڅولم، په دې ساعت کې خو ما دومره نکات نفل کولی شو، په دې ساعت کې خو ما دومره سپارې تلاوت کولی شو، په دې ساعت کې خو ما دومره سوه یا دومره زره ځله د الله ذکر کولی شو. دا اوس د ګوړې زه راپاڅولم او دلته سړي ته ودرولم او هغه ګوړې ته ویل نه مې خدای او نه مې رسولي او نه مې در باندې ایمان راوړی دی. هغه ګوړه ایسته ګزار کړه چې ګزار کړه جو خلک خو بازار و هلکه ول دا سړی خو څه کافر دی یاره، دا خو و چې نه مې خدای او نه مې رسول او نه مې در باندې ایمان راوړی دی. یا رب چې تپوس کېده چې سړي نه د بوس وسخی جوړ کړی و. بیا ورته چا دا ګڼه ګونه لکه دغه شوله چې دا ولې بابا ته خو مونږ ویل چې ګنې ته څه ملنګ یې او ته ښه سړی یې او دا تا څه ولې داسې د کوپر خبرې وکړلې و.
هغه ورته یو کار دی ما خو الله ته نه دی ویلي چې ته مې خدای نه او رسول الله ته مې نه دی ویلي چې ته مې رسول نه ما د خپل نفس ته داسې وویل چې نه مې خدای او نه مې رسول او نه مې در باندې ایمان راوړی دی زه د نفس را روان کړم د خانقاه نه او دلته بازار ته په ګوړه پسې راوستم نو چې ما فکر وکړ چې زما خو ډېر وخت خراب شو او هغه وخت د څه داسې نه چې ګاګ خراب شو داسې نه چې پیسې قضا شوې د نیکانو خلکو دا فکري یو بزرګ 100 کاله ستوان خوړل ډوډۍ بیا نه خوړه چا ورته وي حضرت دا څنګه ولې ډوډۍ خو هر څه خو ډېر دي وی ګوره ما فکر وکړو چې په دې ستوانو خوراک باندې څومره وخت لګي او په ډوډۍ خوراک باندې څومره وخت لګي نو ستوانه په خوراک کې آسان نیم په نیمه وخت راته بچت کېده نو ما وی چې په دې نفس دې تندر کې په دې ګېډه دې تندر کې کوشي د دې په ځای ستوان ول نه خورم دغه څومره وخت چې بچت کېږي نو په دې کې به الله یادوم دې کې به الله یادوم نو د بزرګانو صدا فکري نو خلکو ته ویل چې ما خو د خپل نفس ته ویل چې نه مې خدای او نه مې رسول او نه مې در باندې ایمان راوړی دی او د نفس د تقاضې د خلاف د پاره او د خفه کولو د دباولو د پاره مې هغه ګوړه گزار کړله خو خیر دی هغوی څه معافیانې اوښتې ویل نه تاسو ته ګناه نشته دا خو زما د نفس ګناه ده او ښه کار هم دا وکړو چې دا نفس هم راله نورم وټکاو زه پرې خوشحاله شوم دا خو یو مساس دی چې عملونه پکې وانرته دا خو څوک بیا را کنټرولولی شي زما عزتمنو دا موضوع شروع وه او ما تاسو ته ویلي چې بزرګان وایي چې د دې لپاره یو 4 پابندیانې دي د خوراک د څښاک او د خوب د خوراک کمولو د څښاک کمولو د خوب کمولو او د ګرځېدو کمولو د خلکو سره اختلاط او او سندل بابا ورسره داسې ویل چې قلة الطعام او قلة المنام او قلة الكلام او قلة الاختلاط مع الانام او وكثرة الذكر على الدوام الله ډېر یادول الله ډېر تیسه نه کې نه خوري او نه څکي او نه څه خو فضول خبرو کې وخت یې نو بیا څه پیدا نه شول او بیا هم نفس نه دباویږي نو وکثرت الذکر علی الدوام نو ان شاء الله چې په دغه 4 په دغه 5 خبرو به ان شاء الله بل جمعه له باسو کو وستم خشم واخر دعوانا ان الحمد لله یا الله په دې خبرو صحیح عمل توفیق موږ راکړي نه پس تقاضو خلاف زموږ جون ستاد رضا ده پر نصیب چې تا خوشاله کو